الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومه سلامونه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم روغ جوړ او خوشحال به وئ او دا زموږ ارمانونه هم دي چې تاسو هر وخت روغ جوړ او خوشحال وئ. ډېر په هغه یعنې مطلب دغه په حواله سره ما خبره کوله سنځاوي چې کومه په لیویز باندې اټیک وشه، دا صرف د غندنې او مزاحمت هم نه بلکې روغ مزاحمت وړ دی چې موږ په دې باندې وکړو، ځکه چې دا زموږ پښتانه ورونه په دې خاوره باندې د تېرو یو نیم سل کالو راسې د استعماري قوتونو لخوا او د هغو د پالیسۍ چې کومې پالیسۍ دي د جنګونو د هغې د وجې دلته زموږ ځوانان وژل کیږي، د دوی مندې ځورول کیږي، خویندې ځورول کیږي. د دغې پر خلاف موږ په صف اول شی ولاړ وو. په د جنوبي پښتونخوا حالات په یو منظم طریقه سره خرابول کیږي. موږ د جنوبي پښتونخوا ټول ولس ته دا پیغام ورکوه چې تاسو کله هم پریشانه نشئ، کنفیوز نشئ. ټول پښتانه در سره یو، ټول در سره ودرېږو، ټول موږ ستاسو په امر تناس یو. ستاسو د وطن حالات که کله هم هر څه هم که زموږ د فاټا او د نورو د پښتونخوا حالات خراب دي یا خراب تیر شوي یا مزید دي، خو بیا هم د جنوبي پښتونخوا هره ناورینه واقعه دا زموږ دپاره د خپل کور واقعه ده، لکه زموږ د کور سره چې کیږي. به د ملګرو دا خبره به زه په هر لیول باندې راپورته کوم او ما 2-3 میاشتې اول کړې وه چې هغې لایو ریکارډ پروت دی چې د امریکا او پاکستان دلته د مفاداتو یو جنګ د چاینا رشیا دا سره یو ځای ټول یو جنګ وه. په هغې کښې ښکارېږي دا چې که امریکا او پاکستان دا معاهده سره کړې ده چې امریکې خو دلته سیپیک نه پرېښوده، نو د سیپیک د پاکستان خو 26 بیلیونه ډالره د چاینا سره اګریمنټ شوی ده چې دغه به زه نه خرابوم، پرېږدم به نه. نو هغه خو ډایرکټ خرابولی نه شي. نو دوی لکه چې دا کار کوي چې داسې د جنوبي پښتونخوا کښې به یو ځل په لیویز، بیا په پولیسو، په فوجیانو او بیا په عامو سیاسي خلکو مشرانو باندې حملې وشي. دی به دا ثابته کړي چې دلته خو ترهګر دي یا دلته طالبان دي یا دلته داعش دی یا بل دی. دا ثابتولو پس به هغه خلک بیا په سیپیک حملې شروع کړي. هغه به چاینا ته وایي چې نه زه خو نه خرابوم، خو دا خو دوی دي، یعنې دلته خلک دي شرخوکي چې هغه خرابوي. نو په دې حواله سره به د دوی هغه یو ملګرتیا هم د امریکې او دغې جوړوي. بیرته به د چاینا نه پیسې اخلي چې اوس چې دلته اپریشنونه وکړو په هغې باندې به د عامو خلکو کورونه ړنګېږي. دا ارمان لوڼي د دغې کیسې وضاحت ډېر پخوا وکړه او د ډېرو پوهانو دا هم سوچ دی چې ارمان لوڼي د دوی د سترګو ازغې په دې وجه هم وه چې د جنوبي پښتونخوا کښې، سویلي پښتونخوا کښې چې کومه په یو سیسټمیټک انداز باندې د حالاتو خرابولو کوشش کیږي، د هغې ریزلټس او دا د څه دپاره کیږي، دا ارمان لوڼي په یو ځای شه وضاحت وکړه. په دې نه پس د دغو د سترګو ازغی جوړ شو. نو موږ کله هم دا یعنې دلته په دې خاوره باندې مزید داسې حالات جوړول نه برداشت کوو چې هغه زموږ خاورې ته اوښکې راوړي، وینې راوړي، غمونه راوړي. دا په دې حواله سره زه په رابطه کې یم د ډېرو قامي او قبایلي مشرانو سره چې کښېنو یو قامي فیصله وکړو. قامي فیصله پکار ده، باید موږ داسې قامي فیصله وکړو چې هغه یو ریزلټس راوړي، واقعي هغه مزاحمت وښکارېږي شي. موږ داسې فیصله وکړو بیخي چې تر هغې پورې به زموږ لیوي ځوانان یا پولیس دا به تر هغې پورې نوکري نه کوي چې ریاست موږ ته د دغې پیښې وضاحت نه وکړي چې د تېرې پیښې څنګه وشوې، چا وکړلې، چې هغه وکړي. په هغې نه پس به زموږ ځوانان د ده سره نوکري کوي. داسې نه چې زموږ ځوانان به سرونه خوري او دوی به په نورو په لاهور او په پنډۍ کښې ایشونه کوي. داسې هم نه ده پکار. بیا به زموږ ځوانان بیخي دې ته تیار نه وي چې د دوی سره کار وکړي. نو دغه په دې حواله سره زما ډېر ژور سوچ هم دی، ډېر ژور غم لرم په دې واقعیاتو باندې. عام ولس ته دغه زه د دوی او سپیشل د دوی خاندانونو ته زه تعزیت کوم ورسره. که څه هم د جنوبي پښتونخوا علاقو ته زما تګ دوی ډېر مشکل جوړ کړی دی،
خو بیا هم دا د پښتنو کور دی دا د پښتنو کور دی دا پښتنو ته به زه بیا هم ورځم دوی سره زه لوی تعزیت که خدای دې دوی ته جنت الفردوس ور نصیب کړي خدای دې دغه یعنې د دوی چې کوم کور خپل پردي دي دوی ته د خدای صبر ور نصیب کړي او بیا صرف په دا هم نه موږ به د دغو مړو تپوس ضرور کوو دا حالات ملګرو صرف دلته نه دي تاسو به اورېدلي وي همزڼي کښې په نارت وزیرستان کې یو ځوان چې سرپرې لاش یې پروت وه په والله دا د زړونو درد دی دا د زړونو ډېر لوی درد دی چې هغه څنګه دلته ځوانه سرونه څنګه پرې کېږي په یو قومي سطح باندې یو غټه فیصله ته اړتیا لري دا وخت یوه زړوره فیصله غواړي دا وخت یو باهمته فیصله غواړي دا وخت داسې فیصله غواړي چې هغه فیصله هم یو لوی ریزیسټنس واقعي لیده شي که د پښتون وطن بقا زموږ د سرونو په بدل کیږي دا زموږ دپاره یو وړه فیصله ده چې موږ خپل وطن بچ کو خپل سرونه ورکو کله به هم موږ د پښتونخوا ولس ته بدې ورځې نه ووینو نه لیدلی شو نه برداشت کولی شو او موږ به همیشه کوشش کوو چې هر غم په ځان راوړو خو پښتون ولس بچ کړو داسې به تاسو لیدلي وي چې بکاخیل کیمپ دپاره یو وخت نه یو شروع دی جدوجهد داسې دا ورکسیو کیمپ ته یعنې دا خلک کورونو ته لاړ شي خو جابر ریاست لا تر اوسه پرې په هغې باندې غوږ نه ږدي تاسو به لیدلي د ارمان لوڼي د کام ارمان د پښتون کام آواز چې ټول ورته وایي چې اف آی آر د وشي دوی د ټول کام آواز نه اوري د ټول وطن آواز نه اوري دا یو د سامراجي د کالونیلیزم د دغې جابر ریاست د دغې جابر سرکار او د دغې جابر د حکومتي خلک دا لوړ خلک چې دي دا د دغو د جبر انتها ده استعماریت انتها ده د کالونیلیزم انتها ده زموږ وطن او د دغې دفاع د په موږ فرض ده کله هم که دوی څومره هم زورور وي څومره هم دوی حاکمان وي خو که سل ځله هم دی زورور شي که سل ځله هم حاکم شي زما دپاره د پښتونخوا خاورې اهمیت او د دغې خاورې تحفظ دا په هیڅ صورت باندې هم د دوی د زور او د دوی د حکومت په وجه کمی نشي په شرات لري بلکې چې څومره هم په پښتونخوا خاوره باندې زور زیاتی ظلم زیاتیږي دومره به زموږ د خپل وطن سره مینه نوره هم زیاتیږي دومره به زموږ مزاحمت هم زیاتیږي ملګرو په دې حواله سره یو کیسه خورېږي چې پی ټي ایم هغه 15 مطالبات زموږ نور مطالبات هم شته دی زموږ د قبضې مطالبه هم ده چې قبضې د خلیکي دوی په کورونو په کالجونو په عام پلاټونو په غرونو په مدنیاتو قبضې کړي دا به خلی کوي او هره علاقه که د سوات د چاونې خبره ده که چې د هغې علاقې ولس ته نن موږ ته ووایي چې دا عمل پکار دی چې په هغه ورځ موږ هغه عمل ورته وکړو موږ د پښتونخوا وطن د یو علاقې د مسایل نه هم ځانونه لرې نه ساتو دا زموږ مشترکه خاوره ده موږ د خدای پاک مشترکه ژبه مشترکه روایات مشترکه اصول مشترکه طبیعتونه راکړي دي د دغې د تحفظ د دغې به موږ همیشه خاطر ساتو زه د پښتونخوا وطن هغه که د کوم ځای هم دی هر وګړی هره خاوره خپل کور هر وګړی خپل ورور خپل مور خپل خور او خپل یعنې تره خپل خپلوان شمارم او کله مې هم په دې کښې هیڅ دغې سوچ نشته چې زه به یو علاقه ډېره راګرانوم بله به کمه راګرانوم ها د حالاتو په نسبت باندې کله کله زه مصروفیات ولرم زه ډېر یعنې نیولی وم په کارونو کې نو په هغې په وجه کله کله زما ټویټ یا زما فیسبوک پوسټ په وخت نشي را نو دغې دا مطلب نشه چې په هغې واقعیا باندې زما زړه نه دی خوږېدلی یا په هغې واقعیا باندې موږ اګنور کوو دا هم کله هم نشته دی زموږ د پښتون وطن دپاره خپل هېڅ ذاتیات مو نشته زموږ ټول هر شی باید اجتماعي وي
په دې حواله سره به هم زه یو پوسټ کوم چې دلته یعنې د پی ټي ایم ځینې داسې کسان چې بیخي په مشرتابه کښې راځي هغه هم داسې کارونه وکړي چې غلط وي بیا چې ته ورته وایې هغه وایي زه په ذاتي حیثیت کې کوم نو دا ذاتیت هېڅ نشته موږ ته چې د کام احترام او ادب لري عزت لري هغه زموږ د اجتماعي کارونو د وجې دی هېڅکله د ذاتي د وجې نه ده نو د پی ټي ایم داسې مشرتابه هغه ته به سپیشل په دې نه پس یعنې زه به په دې باندې سپیشل لیکل کوم شوکاز نوټس یې بالکل فیسبوک ورکوه چې دا کار دی غلط وکړه دغې وجې پی ټي ایم ته بدنامي راسېږي یا ښه پیغام نه ځي د دغې په وجه باندې لہذا ته به خپل وضاحت کوې یا به د پی ټي ایم عام ورکر په شان کار کوه ملګري یا که مشرګرات یې کوې نو د دغو خلکو زړونه به نه راماتوې نو په دې حواله سره به هم موږ به د ځانونو احتساب کوو زه به د ځان غلطۍ ته هم ګوتې نسم تاسو یې راته نسئ هر کله هم چې زه غلطي کوم ماته کلیر وایه دا غلطي ده زه خوشحالېږم په دې باندې چې ماته څوک خپله غلطي شي هم د غلطي په داسې انداز باندې یعنې یو ځینې خلک د دغې غلطۍ چې زه وایم تنقید را باندې کوئ هغې نه بیخي دوی بل شی جوړ کړي یو پرسنل شي در سره هغه ستا په ذات باندې اټیکس کوي وروڼه زما څه شی ذات دی زما څه شی ژوند دی زه خو ټول د وطن یم نو باید چې داسې خبره وي هغه د ذاتیاتو نه بلکې د وطن په حواله سره کیسه وکړي د کام په حواله سره کیسه وکړي د دغې مظلومانو په حواله سره کیسه وکړي نو په دې حواله سره به هر وخت ستاسو هره خبره ستاسو هر تجویز او دا به خوندور هم وي او زه به هم کوشش کوم چې تر څو هم ما دا کیسې برداشت کولی چې خیر دی پلانکي داسې وکړم نن دې وي بیا به ښه شي هغه خو مزید زه پوهېږم چې دا شی هم ضرورت لري چې په خپل منځ کې هم یو داسې کیسې سره وشي چې اصول وي چې په هغې باندې موږ بیا یعنې دا د زموږ ملګري زموږ ځوانان دا ځوانان ډېر په هیلې او په تمې د وطن د جوړولو په یو لوی ارمان راوتلي دي دا باید ګیلهمن نشي پاتې د دې تحریک نه او د دوی هره ډېرې ګیلې ما لیدلي دي د دوی د تحریک نه چې ما خو د تحریک نه په دې وجه باندې هغه زړه مړي دي واقعي هغه ګیله به زما هم په زړه کښې وه خو ده به اکسپریس کولی شوله ما به د دېګې په وجه چې یعنې خیر دی دغه کار به ټیک شي په دې وجه به ما تر یو حده پورې برداشت کړه ستاسو د هر ځوان د هرې پیغلې د دغې ګیلې د دغې د تحریک په حواله سره هر شی زه ډېر په ښایسته طریقه باندې ډېر په مثبت طریقه باندې وینم ګورم سوچ پې کوم او هر کله دا زموږ او ستاسو مشترک وطن دا زموږ او ستاسو وطن مظلوم وطن د دغې تحفظ په خاطر به هر هغه ګام چې زموږ وطن ته ګټه رسوي فایده رسوي هغه به پورته کوه او یو واقعه هم یو خبره هم زموږ د یعنې موږ لرې نه یو ځینې موږ هر څه وینو موږ د دغو خلکو هغه امتیازي سلوک وینو چې نن په سنځاوي کښې څومره غټ احتجاج وشو د پاکستان میډیا ورکه او بیا په نن په بنو کښې د آی ډي پیز بکاخیل کیمپ والا احتجاج وکړه دغې ورکه میډیا نه یې ورکوي دغه خلک بیا بیرته راشي زموږ په علاقو کښې دا جرنیلان بیا زموږ خلک راغواړي او خپله خبره ورته کوي خو زموږ د خلکو خبرې نه اوري دا باید زموږ خلک هم په دې باندې ځانونه پوه کړي نو خدای مو تل آباد لره خدای مو تل خوشحال لره هسې وخت چې زه لایو راغلم څه داسې ناست وم بس ما ویلم چې هغه چې زر کې وشي آباد اوسئ